حاجی په دې دور کې زمانه کومه ترقی وکړه، د دې ترقی انسانانو ته سهولیات هم پیدا وکړو او فقهي اعتبار سره انسانان ډېر مشکلاتو سره مخامخ کو. هغه شیانو کې یو د سور رنګ پیدایش ته هغه د کیړې مکوړو والا یو نسل څنګه ته کوچنیل ویلی شي هغه نه جوړیږي. دې متعلق علماو ډېر تفصیلات بیان کړي دي. کوچنیل یا اردو کې ورته کوچنیلا اور کرمدانه ویلی شي او عربي زبان کې ورته قرمز ویلی شي. قرمز د یو وړوکی ونې کیړې مکوړې یو جسم ده، مچ برابر وي، تقریبا لاتینی امریکا کې دا پیدا کیږي. دغه کومه کیړه ده دا کیکټس ناګ پنی ورته اردو کې وایي، هغه بوټي باندې دا پیدا کیږي. او دا بوټی چیرته کې و؟ مخکې ورځې مو تاسو سبینورې طرف ته ورته ویدو د کوم بوټی ډېر څه و دو طرفه دغه بوټی ده. ښه دا شی ټیک شو جي. دې کې دغه کیړه دلته کېږي. دغه بوټي نه د خپل خوراک حاصلوي. دنیا کې د دغه یو کیړې اوس انتهایی مانګ ده، ځکه دا د دنیا یو انتهایی عیاشي ول ضرورت پوره کوي. هغه داسې تک سور رنګ ده، دا رنګ دی نه حاصلېږي. دا موجوده په ممالکو کې ټولو نه زیات پیرو کوم ملک ته په هغې کې را پیدا کېږي. دې دغه قیمت ته وجې نه یو قیمت ډېر ده او خلک شوق سره استعمالوي، رخلي دنیا ورپسې سره د دې رنګ پسې. نو د دې باقاعده اوس فارمنګ شروع ده، لکه څرنګه د چرګو والا فارمنګ وشولو، د غوانو فارمنګ وشولو، د ګډو بېزو وشول. نن سبا ګوره دنیا کې یو تیزترینه فارمنګ د چا وله کېږي؟ د مچھلیانو وله کېږي. څومره زیات شو استعمال. کوم شهر ته څه لوی لوی رستورانټ د دې وله څه شی دي؟ اکولاو دي چلیږي. خو فارمنګ یې ډېر ده. دومره دنیا ته به سمندري مچھلۍ چاپلار پوره کړي؟ نه شي پوره کولی ورته. دا ټول فارمنګ نه پوره کېږي. بیا همدارنګې د دغې کیړې وله فارمنګ هم نن دنیا کې یو ډېر څه شی ده، مفید شی ده. ښه دې نه بیا رنګ څنګه تیارېږي؟ دې کې تدریجي مراحل وي. یا خو دا اوبو کې راوخوټ کوي، یا لرګي وله تختی په شانتې یو برتن کې دا را جمع کړي او مړی کې بیا هغه نه یو وخت باندې څه شی وبسي، رنګ وبسي. یا بیا اون وغیره کې دې ته مصنوعي ګرمایش ورکړي یا تیز غرمه ته یې واچوي، هغه مړم شي او کوم رنګ د هغه هم څه شي حاصل شي. بیا دې نه بعد دا نمي نه بچا کر کې وچ کړلی شي، نمی ورکې نه وي. کوم ځای کې لوندوالی وي یا نه، نمی نه بالکل وچ ځای باندې دا څه کې خشک شي او بیا یې بالکل پوډر ونه جوړ کړي. غیر ضروري مواد ونه جدا کړي، کوم مطلوبه اجزا دي دغه صفوف څه شي کې دا محفوظ کړي. بیا ورپسې مزید کیمیاوي مراحلو نه تیر کړي، هغه نه بعد دا رنګ څه شي کې دا حاصل شي. دې رنګ دنیا کې کوم کوډ د هغه E120 ده، E120. نن دنیا کې چې څومره شیان خرڅېږي، که هغه د خوراک دي، که هغه د کاسمیټکس شیان دي، د دې تعارف اصل په ای کوډ باندې ده. ای کوډ پوه شو ورباندې؟ نو د دې کوچنیل کیړې والا ای نمبر څومره ده؟ E120. یعنې کوم شي باندې چې E120 لیکلی شوی ده، ته دې خبرې باندې ځان پوه کړه چې دې کې څه شی استعمال ده؟ دغه کومه کیړه د کوچنیل دی ولا رنګ ورکې استعمال ده. اوس پورې د دنیا تقریبا فقهاو کوم اتفاقی حرام ای کوډ ګرځولې دغه E120 ده. په دې باندې ټولو تقریبا اتفاق ده. څه دا څه شی ده؟
دا حرام کوډ نمبر ده. اوس د دې ځناور نه دغه کوم مواد راواخیستلی شو، ضروریات ونه شي کو انسان ونه خپل پوره کوي. حکیم الامت تھانوی رحمه الله حشرات غیر ذی دم مسفوح منلی دي. چې کله دې ته وګورئ دې نه دا سوالونه حل طلب شو، آیا کوچنیل پاک ده؟ دویم آیا دا کوچنیل کومه کیډه ده څه شی ده دا حلاله ده؟ علماو په دې سره اتفاق ته دي کې څه نشته دم سائل ورکې نشته دم مسفوح. نو چې دم مسفوح نشته حکیم الامت تھانوی رحمت الله علیه به اشتیزور کې څه لیکي حشرات غیر ذی دم مسفوح منلی دي. چې حشراتو کې څه شی نشته دم مسفوحه. نو دا دواړه سوالاتونه جوړیږي، آیا دا پاک ده اور آیا دا څه شی ده حلال ده. طهارت اور حلت عنوان دوا بیله بیله سوالونه دي، بیله بیله د دې ول څه شي کېږي وضاحت کېږي. لکه مخکې مو تاسو په معیاراتو کې د دې وضاحت وکړل چې هر حلال څه شی نه وي طاهر نه وي، هر طاهر څه شی بیا هغه حلالم نه وي، ضرور به ورسره نور څه مواد څه میلاوي. نو څه دې ته وګورئ چې دا کیډه ده څه شی ده نه چې کله دې ته وګورئ چې دا څه شی ده یو کیډه ده حشراتو کې داخل ده. نو دا خو پاک ده، خو هر طهارت سره څه شی نشته حلت لازم نه ده، لہذا د مو نشو ویلی چې دا ورسره څه شی ده حلالم ده. مزید د باندې ډېر ښکلي تفصیل او تشریح څه کومه دغه دلته کې بیان کړی شوی ده، خو مو تاسې اخري کوم حاصل دی بیان کړی ده مغه طرف ته ورځو. ښه دغو دلایلو د حلت یا د طهارت نه بعد دغه کوچنیل چې کوم عام مضبوط دلیل د حلت د خلق بیانوي غدا چې د دې استعمال عام شوی دی، یعنی په دې کې ابتلای عام د دنه احتراز اوس ممکن نه ده. آیا دا دلیل هم دومره کافي ده چې یو سړی ووایي چې بس دینه اوس احتراز ممکن نه ده، د دې ابتلا عامه شوې ده؟ نه جي، دومره به هم اوس متوسته ثابتول ورسره ضروري وي چې کومو اشیاو کې دا رنګ استعمالیږي هغه اشیا واقعي د مو شرعي ضرورت جوړ شوی ده. خبرې به نه ورسېدو متوسته ګوره دا فقهي قواعد دي که نه، الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت باید سړي ته ممنوع شی څه کوي ګرځوي جایز. خو آیا اوس د ابتلای عام دی حد ته واقعي مو په حق کې رسېدلی ده؟ څه اوس مو څه وکړو د دې استعمال کې مجبور وو زه به دا خامخا مو استعمالوو دا رنګ. نو ګوره دنیا نن نه ده آباده، څه دنیا ته نن پته ولګېده چې دې کوچنیل نه څه استعمالي څه شي کوم رنګ راوځي سور رنګ راوځي. دا دنیا خو زمانونه آباده ده اور انسانانو په زندگی کې دا رنګ ابتدا نه موجود ده. لکه څرنګه قدیم زمانو دا رنګ حلالو شیانو نه څه کولو اخذ کولو کشید کولو، نن هم څه کله حلالو ذریعو نه دا رنګ مو تاسو راوبستلی شو کشید کولی شو، مو ته داسې یو ناپاکه یو کیړي مکوړو طرف ته تللو اجازت شاید شریعت رانه کړي. ګوره بودي ولا رنګ کوم ځای نه ویستلی شو، تاسو به چکن درېدلی خوړلو والا انتهایی سرخ رنګ ده، چې حتی کټ کوې که نه هغه کټایي کې تو دی ګوتو پرې څه لګېږي ونه سور رنګ لګېږي. همدارنګې الله رب العالمین په دې انار کې چې کله پوخ شي تک سور رنګ اچولی ده، چې کله هغه یوه کیړه دو کیمیاوي ذریعو سره وچه کې یو خاص انداز باندې بیا هغه نه دو دا رنګ وبسی شي، ولې دا رنګ چکن در نه او چا نه نشي وبسی انار نه نشي وبسلی، مخکې مو نه وبستلو مسلمانانو اوس یې مو نه څه کېږي دا ونه وبستی شي. ښه کوم شی واقعي ضرورت وي هغه ته خو حرام یلو د وجې نه څه پیدا کېږي تنګۍ پیدا کېږي، او موږ ته شریعت دا اسانۍ راکړې ده المشقت تجلب التیسیر، مشقت ځان پسې څه راوړي اساني راوړي. همدارنګې د فقهي قواعدو کې یوه قاعده ده القلیل مغتفر، قلیل څه شی ده دا معاف ده، چې کوم شی قلیل وي هغه څه ده معاف ده. عموما موږ تاسو ګورو نجاست کې هم قلیل بندې شریعت څه کوي چې شمپوشي کوي، لکه دوران غوا یا وزې لشلو کې شودو له برتن ته څه پرېوځي یو دوې پچې وغورځېږي، که چېرې د زنانه تکړه وه یا د کوم نوکر ونه دا شودې راوبسي تکړه و دي فورا نه وغورځولې دې سره شودې نه پاکې نه ګرځي.
همدارنګې کویان دي د دې حفاظت څوک کوی شي؟ دې ته د وخانو یا د وزو له کومې پچې دي دا وروغورځېدلې لیدونکي ته کمې ولیدی شي څه شی ده پاک ده. همدارنګې ګوره طلاب ده هغه له اوبه کمې او ډېرو کې موږ تاسو ته اصل شریعت ته احناف څه وایي څه به تا نظر ته ګوره که رای د مبتلا بهي ده څه دا ډېر ده بدا مای قلیل دي، که رای د مبتلا بهي ده څه دا کم ده بدا مای قلیل دي. اوس مای کثیر کې لږ نجاست پریوزي څو پرې څه نه یې بدل کړی خوند یا رنګ یا بوی احناف او شریعت ټول دا وایي چې دا څه کوه دا معاف دي دي باندې سمه کوه ډېر اثرات د تو په حکم باندې نه غورځېږي د طهارت وله. نو که چېرې د دې واقعي ضرورت ثابت شي چې دا رنګ د مو ضرورت ته بیا خو دې ته حرام فتوا ورکول تنګۍ پیدا کوي، لہذا هغه وخت کې مودي ته به څه نه شویلی حرام نه شویلی. نو په دې باندې غور فکر ضرورت ده. اول دا واقعي ضرورت آیا دا حقیقي ضرورت ده؟ دوم دا آیا د دې جایز متبادل موجود دا او که نه ده؟ که چېرې جایز متبادل موجود شي انده ورستنۍ پوینټ یې راواخله خو بیا خو ضرورت ورسره رفع کېږي که نه. چې کله د دې جایز متبادل موجود شول ما ته څه چکندر نه مو دا رنګ ویستلی شو، انار نه مو ویستلی شو، یا نور څه شي داسې مو سره دغ کلر کې څه ډېر تیز سور وي څه شی جی کیدای شي دا شینم داسې بالکل ګهره رنګ راوځي که نه. نو چې کله ضرورت مو تاسو جایز متبادل نه پیدا کولی شو چې کله د دې کیړي فارمینګ کوی شي نو په کار خو ده که نه چې دې دپاره د دغه ادارو ولا خلک مستقل خلکو ته ترغیب ورکړي زمیندارانو ته چې تاسو د څه شي کاشت وکړو د دې چکندر کاشت زیات وکړو زموږ دغه رنګ ونه څه کوو حاصلو، یا د انار ولا ترغیب خلکو ته ویل کړي چې د دې فارمینګ وکړو چې دې نه مو دا رنګ څه کوو حاصلو. نو چې جایز متبادل موجود شو دې طرف ته د مو ضرورت واقعي ضرورت نشوله حقیقي ضرورت نشو. خو بیا هم دنیا نن په درنګې شیانو کې اخته ده، یو کثیر مقدار کې اخته ده. کومونه یو وخت ورکې عالم کفر ورکې دومره مصروف ده او تاسو ته پته نن دنیا ځان په ځانو ورنشي تېرولی. نن دنیا ګلوبل ویلیج ده، د ټولې دنیا یو ګول کلی په شانتې ده. ځنه شیان ملکونه امپورټ کوي او ځنه ایکسپورټ کوي لګیا دي. هر سړی خپل ضرورت نه زیات شیان ایکسپورټ کوي لګیا ده، خپل ضرورت شیان به هر دنیا نه څه کوي امپورټ کوي. نو دا شیان د مو ملکونو ته هغه ملکونو نه رسیږي. نو اوس د باره کې مو فقهي اخري نقطه نظر به څه شی وي؟ نو هغه تفصیل مختصرا جواب دا ده چې کوچنیل نه کوم رنګ حاصل کړی شوی دا پاک ده. ټیک شوله جی. دوم ده کانی پینې شیانو کې د دې رنګ استعمال ناجایز ده. داخلي استعمال لپاره د دې رنګ استعمال څه شی ده؟ ناجایز ده. او دریم میک اپ لپاره کاسمیټک سامانونو کې خارجي استعمال لپاره دې رنګ استعمال څه شی ده؟ جایز ده. اگر که ځان سطل ورنه څه شی دي اولادي اور بهتر دي. اوس تب وایي ته زه به څرنګې ځان ستم نو ما ته وخیل د دې وله ای کوډ څومره ده؟ E120 E120 د دې ولې څه شی ده؟ ای کوډ ده. نن دنیا سره د ټولو خباستونو څه خنزیر هر شی دو چې تر وبستلو میدان ته خو دا یو کمال ورکې ده چې کوم شي کې کوم مشمولات دي پورا دنیا د دې پابند ده چې تب ورکې هغه څه کوي درج کوي. لیکې بره دغه ای کوډز مور باندې چایي ایما ته ملک خو خلک غداریانې کوي بهر ملکونو کې دا لوی جرم ده نشي کولی. لوی لوی خلک به تاسو لیدلی وي بهر ملکونو کې کوم څه بره په ډبې لیکلي دي هماغه حقیقت کې نن هم څه دي موجود دي. او ما ته ملک کې ته 100% څوک ګارنټۍ نشي درکولی. که چېرې دې خلکو سره خپل اسلامیت فکر وای او په زړه کې د خپل ایمانیاتو فکر وای نو دې ملکونو کې به د خرو ولا غوښې کسبانو سره نه ګیرېدې، د سپی غوښې به کسبانو سره بیا نه ګیرېدې. او حالانکه کافر دي خو هغو ملکونو کې دا شی نشته ده. هلته که خنزیر ده بیا خنزیر ده او که بیا حلال ده بیا هغه څه شی ده؟ هغه حلال ده. حتی کې څه هغه ځای کې په دې غټو غټو بکریانو کې باقاعده پورشنې جوړې وي چې نوځي سړي نه تپوس کوي ته مسلمان او که غیر مسلم یې کوي چې زه مسلمان یم نو فوراً ته وایي سوري دا کاونټر تاسو دپاره نه ده، هغه کاونټر ته لاړ شئ. دې کاونټر کې تاسو شیان نه ملويږي. دا خنزیر او دغه چربۍ کې جوړ کړي شوي شیان دي. تاسو هغه ځای ته تشریف یوسئ
بل لوټ سره واخلې هیڅ پروا به نه چیرې ما غلط شی راته نه یې کړی خنزیر یې نه یې کړی په دې ملک کې ورته ویرېږي خپل مسلمانانو د لاسه زه څه شی نشم غلط نشم او دوکه نشم ما ته څوک فضول او ناجایز او حرام شیان لاسته رانه کړي. نو دغه تقریبا د دې مسلې څه شی حاصلو الله جل شانه د متوسط په دې باندې سمجھ بوجھ